السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ. تازه خبر را مهته شوې ده. د مفتي سردار علي حقانی صاحب د مور نوی بیان راغلو. د مفتي سردار علي حقانی صاحب مور بیبي داسې خبرې وکړې چې ډېر ځله په سرو سترګو باندې وژړل. مور بیبي د قبر مخې ته داسې څه خبرې وکړې چې ډېر زیات یې وژړل. راځئ مینوالو، موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نه وي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بر ټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره پسندتیا سره میلاویږي. عزتمندو، تاسو ته به پته وي چې په دره ادم هیل کې مفتي سردار علي حقانی صاحب اکسیډنټ وکړ. په هغه اکسیډنټ کې مفتي صاحب شهید شو. په سر باندې لګېدلی او ډېره زیاته وینه ترې نتلې وه چې بیا هغه شهید شو. هغه ځای چې کوم کسان ناست وو هغه هم ډېر زیات زخمي شوي. بیا په هغې کې هم ډېر کسان شهیدان شوي او الله تعالی دې هغوی مغفرت وکړي. الله تعالی دې ولله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. عزتمندو، اوس مور بیبي د قبر لتلې وه. هغې دا وویل چې مفتي سردار علي حقانی صاحب زما زوی به په بیانونو کې دا ویل چې ښځو له قبر له تګ نه دی پکار. هغوی دې هدیرې ته نه ځي، هدیرې ته هغوی له تګ نه دی پکار. زه ځکه د خپل زوی قبر له راغلم چې زه هغه له مبارکي ورکوم چې ستا شهادت مبارک شه، چې تا له الله تعالی دومره لوی درجه درکړه او د شهید کولو مرګ یې درله درکړو، نو زه تاله په دې باندې مبارکي درکوم. مور یې ویل چې تا به په بیانونو کې ویل چې زنانو له هدیرې ته تګ نه دی پکار، هغوی دې په کور کې کیني او دعاګانې دې ورته کوي. نو زه مور یې وایي زه ځکه قبر له درلم چې تاله زه مبارکي درکم او دغه د شهادت د مرګ درله ډېره مبارکي درکم. زه په دې باندې اوس ډېر زیات خوشحال یم چې زما زوی ته دومره غټه درجه ورکړلی شوه، شهید کړلی شو. الله تعالی دې مور له د زړه صبر ورکړي او کور والا دې الله تعالی د زړه صبر وکړي. مفتي سردار علي حقانی صاحب دې الله تعالی په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. دا به زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.